په قرآن شریف کې رب العالمین یو واقع ذکر کوي. یو پیغمبر د بیت المقدس د علاقه چې اوس یروشلم ورته وایي، د فلسطین نه بارې صدق مخکې د فلسطین سوه ارمیا علیه السلام د الله پیغمبر و الله دغه کلي ته د هدایت دپاره ولېږه چې ته لاړ شه او د بیت المقدس د ښار ګیر چاپېره چې کوم علاقه ده دی د ګناهونو نه منع کو، د شریعت او د اسلام او د ایمان د نیغه لار ورته وښایه. وی خدای زه خو بېوسه یم او بېڅوک یم، طاقت مې نشته، زما خبره به یا مني یا به نه مني. الله ورته حکم وکړ زه دې ملګری او ستا په زړه کې داسې خبرې اچوم چې د انسان په زړه به اثر کوي او نیغ د دې کلي بادشاه له ورشه. دوستانو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یو بیان در باندې د ثواب او د اجر په نیت باندې اورېدل غواړم. د ثواب په نیت باندې دا په خپله هم واورئ او دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې دا بیان وکړو. هغه دعوت ورکړه لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام او دا غرور هارون علیه السلام راولېږل ویل نیغ به فرعون ته ځي او فرعون له به دعوت ورکوي. دقرنګې د ارمیا علیه السلام ته الله حکم وکړ چې ته د علاقې د کلي بادشاه له لاړ شه او زما د عذاب نه ویروه او دا ورته ووایه که دا قوم دې ټیک نشو د الله تابعدار نشو داسې عذاب به پرې راولېږم چې په مخ د ځمکه او مې داسې عذاب په چا هم نه رالېږي. روم پیغمبران رحم دلی حضرت ارمیا علیه السلام چې دا خبره واورېده هغه ته خو پته وه چې دا قوم چېرته زما خبره مني، یو کس دوه کو مني او به مني، اکثر خو یې نه مني، دا به تباه شي. نو په جلا سر شو، خاورې یم راواغېښتې په سر د پاسه یې اونوستې دا جزې د وجې نه. الله وی ولې جاړې؟ وی خدایه دا قوم به تباه کېږي. الله سوال در نه کوم دا قوم مه تباه کوه. وی ښه تر څو چې تا ردي د تبې نه ویلې هغې پورې به یې نه تباه کوم. ځه راغې نیک بادشاه له، بادشاه نیک سړی و ښه سړی و. وی د الله پیغمبر یم الله را لېږلی. دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا څه د پاسه څه 5,500 کاله مخکنی خبره ده، بلکې د 5,500 کالو نه مخکنی خبره ده، 600 کالو ته نږدې مخکې د عیسی علیه السلام نه د پیدایښت. بادشاه نیک سړی و. بادشاه وی زه دې په دې کې ملګری یم، زه دې خلکو ته نصیحت کوه او څوک به هم درته غږ نه کوي، ځکه چې د نورو پیغمبرانو و بني اسرائیلو ته نصیحت کوو نو اکثر به پیغمبر وو او بني اسرائیلو ډېر پیغمبران وجلي مو. وی څوک به هم راته غږ نه کوي. بادشاه اعلان وکړه په خپل ښار کې چې دا ارمیا علیه السلام پیغمبر دی. بادشاه خیار وکړه د ده مرسته ونه کړم زه تباه نه شم. وی دی به تبلیغ کوي خپل په دې قوم کې به ګرځي، ده ته به هېڅوک هم غږ نه کوي، دا خبره ومنې. خو بادشاه دې تپوس وکړه وی صاحب که دا خبره ستاسو ونه مني بیا به څنګه چلي؟ ځکه بادشاه ته خو پته وه چې مخکې ډېر قومونه تباه شوي دي چې د پیغمبر خبره نه ده منلې. نو ارمیا علیه السلام ورته وایي چې ما سره خپل الله وعده کړې ده چې تر څو ما خیره نه کړې دی قوم ته الله به نه غرقوي. مطمئن شو بادشاه. دعوت تبلیغ یې شروع کړو خو چیب خبره نه منله. د کلي او د علاقې خلکو ګناهونه د هغې نه نورم زیات کړل. نو په دغه علاقه کې یو جابر بادشاه و بخت نصر د عراق د علاقې د بابل د هغې طرف یو ډېر جابر بادشاه و. څوک وایي چې د خدایۍ دعوی کړی لکه فرعون او د نمرود او د دې بادشاهانو په شانتې زورور او تکړه بادشاه و. راغی او په بیت المقدس یې حمله کوله چې د مسلمانانو په دې کور باندې او د جومات باندې او په دې مدرسه باندې او په دا قبله باندې حمله وکړه. 3 کاله دی پیغمبر دی قوم ته نصیحت وکړه خو قوم نه منه. د قوم ګناهونه نورم زیات شو. بادشاه دا پیغمبر راغود حضرت ارمیا علیه السلام وی تا خو ویلو چې الله به دا کلي نه غر کوي چې تر څو ما خیره نه کړې. تا خیره کړې ده وی نه ما نه ده کړې. نو دا بخت نصر نه مونږ خبرېږو خو ډېر ظالم بادشاه دی او زمونږ په علاقه حمله کوي.
که حمله وکړه خو زمونږ دا کلي بروان شي. الله ته رجوع کړه پیغمبر، وی یا الله تا خو ما سره وعده کړې او دا خو بخت النصر را روان دی، وی زما وعده په وعده ده تر څو چې تا دې قوم ته خیره نه کړې هغې پورې به یې نه غرقو. وی خدای نو زه خو ورته خیره نه کوم، زه خو ورته دعا کوم چې خدای ته ورته هدایت وکړي. بخت نصر کافر بادشاہ نورم را نږدې شو، 6 لکه فوج یې ځان سره راوستی، 6 لکه خوله لري او ټولو سره تورې او نیزې او مضبوطې وسلې وې. چې دی بیت المقدس ښار ته را نږدې شو نو بادشاہ بیا دا پیغمبر راوغوښته، وی صاحب څنګه چل دی؟ بعد دا کافر خو را نږدې شو مونږ خو طاقت نشو لرلی. وی غم چې ونه کې چې تر څو ما خیره نه کړی الله به دا قوم نه غر کوي. او زما رونو قوم چې کله بدعمله شي کنه او فحاشي پکې زیاته شي او بېغیرتي پکې زیاته شي بیا هغه قوم الله بربادوي. زه کله کله اوس ویرېږم په دې خپل ملک باندې او په دې مسلمانانو ویرېږم. ولې ځکه چې بېغیرتي او بېحیایي ډېره زیاته شوې ده، هم په ښځو کې هم په سړو کې هم په کورونو کې هم په بازارونو کې. او د بېحیایه سامان زیات شوی دی، ټي ویګانو، وي سي آرونو، ډیشونو، کیبلونه او نن سبا د موبایل دا نخرې پخرې د بېحیایه او نري جامې او یعنی قسم قسم د بېحیایه او د فحاشۍ سامان زیات شوی دی. په ښاریو کې او په کلو کې او کور او بار بېحیایي او بېغیرتي زیاته شوې ده. الله دې رحم وکړي. او ورونو ګورې بیا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده چې عذاب بیا د سیل مې په ټولو راځي، په نیکانو هم راځي او په ګناهګارو هم راځي. بیا چې کم خلک پاسي چې نیکان یې ښه به پاسي او چې بدان یې بد به پاسي. نو بادشاه چې دی راوغوښته ده ورته وی فکر مه کوه، ما خیره نه ده کړې او زه خیره دې قوم ته کوم هم نه. بادشاه مطمئن دی. دا ارمیا علیه السلام د هغه کلي په دیوال د جومات په دیوال ناست، فرشته ولا د انسان په شکل راغله. هغه فرشته چې د انسان په شکل کې او ورته وی د الله پیغمبر دی یو مسلې تپوس ته نه کوم. وی وایه وی چې یو سړی یو قوم سره ښه کوي، ډېرې ښېګړې ورسره کوي، او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او هغه سړي ته کنزل کوي، د هغه خبره نه مني، نه دا سړی به څه کوي؟ ارمیا علیه السلام خو به پوه نه شو، هغه خو دا سړی دی، حالانکې فرشته ورته وی خیر دی، ښه دی ورسره کوي، بد دی ورسره نه کوي. دا فرشته لاړه، سبا له بیا راغی، یو 2-3 ورځې پس بیا راغی د انسان په شکل. وی صاحب زه هغه بل ورځنی کس یم، وی چې یو سړی یو قوم سره ښېګړی کوي او ښه ورسره کوي، ډوډۍ هم ورکوي او جامه هم ورکوي او احسانات ورسره کوي، او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او کنزل ورپسې کوي او خبره یې نه مني، دا سړی به څه کوي؟ وی خیر د صلې رحمي دې ورسره کوي او ښېګړه دې ورسره کوي، بد دې ورته نه رسوي. بیا هغه فرشته لاړه، څو ورځې پس بیا راله او دی د بیت المقدس د جومات په دیوال ناست دی. وی صاحب زه هغه بل ورځنی سړی یم چې هغه 2 ځله مې در نه تپوس کوم. بیا څنګه راغلې؟ وی صاحب هغې قوم خو ډېر لوی ظلم شروع کړی دی ما سره، سړي سره چې ما تپوس کوم. سړی هغه قوم سره ښېګړې هم کوي، ډوډۍ هم ورکوي، حفاظت یې هم کوي، عزت یې هم کوي، خیر ورته رسوي، او قوم یې ناشکري هم کوي، او اوس هغه سړي پسې ډېر زیات ظلم هم کوي او داسې خبرې کوي د هغه سړي په حق کې چې دی تا ته نشم ویلی. نو وی ما له سله راغلې، وی صاحب دې قوم ته خیره وکړه. سړی ته ډېر زیات تنګ دی، وی نه زه خو خیره نه کوم. وی صاحب داسې ووایه که زما خبره رښتیا او دا قوم ګناهګار نو خیره ورته وکړه، او که قوم ګناهګار نه مه کوه ورته. ارمیا علیه السلام خو ګمان ده وکړه چې دا به چېرته یو قومي او یو سړی به نو ورته وی ښه. وی یا الله، وی که ردي سړي دا خبره حقیقتي او دا قوم په حقیقت کې داسې خراب قومي نو خدای ته تباه کا، او که قوم خراب نی خي او دا سړی ورسره ظلم کوي نو بیا خدای دا قوم مه تباه کوه. سړی خو لاړ، فرشته لاړه، چې فرشته لاړه دی کې بخت نصر راورسېده په بیت المقدس بس حمله کوي، فوجونه یې ته ګیر چاپېره تاو کړه. بادشاه بیا دې راوغوښته، د الله پیغمبر څو شو خدا دې حمله کوي، ته خو ما سره الله وعده کړې ده. پیغمبر ارمیا علیه السلام په ژړا شو،
او بیت المقدس کې پسجد چې خدای تا خو ما سره وعده کړې وه چې تر څو تا خیره نی کړې نو زه به دا قوم نه تباه کوم، نو زه خو ورته دعاګانې کوم خیرې نه کوم، ولې تباه کې؟ وی تا ورته وختي خیره نه ده کړې، هغه قوم خدا دی که نه، زه ورسره ښېګړې کوم، جامې ورکوم، عزت ورکوم، ډوډۍ ورکوم، رزق ورکوم، هغوی ما ته کنزل کوي. ځکه چې څوک وایي چې خدای له شریک دی دا خدای ته کنزل دی، چې څوک وایي خدای له زوی دی خدای له ښځه ده دا خدای ته کنزل دی، نو هغوی خو ما ته کنزل کوي، زما خبرې نه مني. نو تا خو په خپله ورته خیر وکړه چې دا قوم خدای تباه کړي. وایي زه به اوس څه کوم ته دې بار وځه دا قوم اوس پرېږدم نه. هغه پیغمبر ارمیا علیه السلام ته بار وته او بخت نصر راغی په بیت المقدس په دا کلي او په دې ښار حمله وکړه او داسې مضبوطه حمله وکړه چې د خلکو کورونه یې راوغورځول. جومات د بیت المقدس یې دړې وړې کړ، ختم یې کړ. او ځوانان چې بوډاګان چې څومره بوډاګان هغه یې پرېښودل، بوډاګانو ته یې ویې دی کورونه یې وله روان کړئ په دشت و بیابان کې اوسېږي. او چې کوم ماشومان و هغه یې بوتلل خپل غلامان یې کړل، او ښځې چې کومې ځوانې وې هغه یې هم ترې بوتلې، او چې کوم ځوانان سړي و هغه یې درې ځایه کړل، یو ځای یې مړه کړل ختم یې کړل، یو ځای یې پرېښودل ویې دی د دې بوډاګانو خدمت کوئ، او یو ځای ځان سره بوتلې تاسو به زموږ غلامان یې. کله داسې روان که تاریخ لیکي چې دومره خطرناک قهر د خدای چې د بخت نصر بادشاہ ظالم کافر په شکل کې په بیت المقدس راغی، د دې مثال چېرته نشته. ټول جومات دړې وړې شو د بیت المقدس جومات. په دې ځوانانو کې چې دا کومې قیدیان کړل او په قید کې ځان سره بوتلل، په دې کې یو هلکه مو حضرت عزیر علیه السلام رستو ولا رب العالمین پیغمبري ورکړه، دغه وخت کې ځوان دی، زلمی دی. دیم خدای د مرګه خو بچ کړ، ځکه یو حصه ځوانان یې ووجل، خو دې یې ځان سره بوت. ښار ملیامیټ ختم، آبادۍ او دیوالونو چتونه راوغورځېدل. تا به نه وي چې دا د یروشلم او د بیت المقدس ښار دی. الله پاک دا عزیر علیه السلام پیغمبر د دې قوم نه چې تر اخلاص چې را خلاص یې که په خپل خر سور دی را روان دی، چې راشه دې خپل کلي ته لاړ شم وګورم چې زمونږ هغه کلي خوروان شو، تباه شو، کورونه څومره شو چې څومره خلک مړه شو، څومره جمدي پاتې دي، زنانه او دارینه څه خو ګورو. ځان سره یې انځر راغشتي و، د یو بوټي نه یې راشکولي، او په میوو کې ګورې ورونو انځر ډېر زر خرابېږي، زر څښا کېږي. او د انګورو اوبې په یو لوښي کې ځان سره راغشتې وې د شربت په شکل کې، او دا م ووری چې د انګورو اوبه هم ډېرې زر څښا کېږي. د انګورو اوبه چې څښا شي سرکه ترې جوړه شي، او چې سرکه څښا شي نو شراب ترې بیا جوړېږي. په هر سور دی چې د بیت المقدس دی ښار ته راغی او دی ښار ته یې وکتل چې آبادۍ ټولې ړنګې شوي دي، راپروتې دي، چتونه نشته، کنډرې دي کنډرې، او د انسانان چې کوم پکې مړه دي د هغې هډوکې پراته دي، د چا کوپړی دی او د چا هډوکې دي، غوښې ورپورې نشته. او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خدایا چې وی کتل چتونه را پروتې دي، دیوالونه کندرات دي، د انسانانو هډوکې پراته دي، خدایا دا به څنګه واپس جمع دي کې؟ شک یې نو د الله په خدای او په قدرت کې، د پیغمبر شک نی، خو دا یو خبره ورته په ذهن کې داسې لږه ډېره داسې ناشنا غوندې ښکاره شو، ګرانم نه ناشنا، چې خدای دا به څنګه جمع دي کېږي، دا به په کوم انداز جمع دي کېږي. بس رب العالمین بادشاہ ودرېږه دې پیغمبر ته خدا شیخیم، ځکه پیغمبر خو قوم له دعوت ورکوي، قوم ته به وایي چې تاسو واپس جمع دي کېږي، بلکې په خپله لږ وویني چې یو شی څوک وویني نو بل ته په ښه طریقه بیا بیانولی شي. فاماته الله 100 عام، خدای پاک د راکوز شو د خر نه چې سمبلم لږ دمه به وکم په هغې کې ته الله سا وویسته، خر یم خدای مړ که او د ده نه هم الله سا وویستله، او د خلکو نه رب العالمین محفوظ که. ثم بعثه، 100 کاله پس الله جمع دی، 100 کاله پس. اوس دې 100 کالو کې رب العالمین خپل د قدرت بیا اظهار کړی دی. بیا په دغه بني اسرائیلو کې چې دا کم په خیمو کې اوسېدل او په دې کندراتو کې هغې کې الله تعالی بل بادشاه را پیدا کړي. هغه بادشاه ته خو پته و چې زمونږ نه مخکې دې قوم ګناهونه کول نو الله تباه کړل،
نو اغي ډېر نیکانو خلک پورا نیکی شروع کړې وه او قوم دا کلی واپس آباد شو د بیت المقدس هغه کنډرات یې واپس آباد کړل کورونه بیا جوړ کړل 100 کاله ډېر شی دی که نه په 100 کاله کې ښار پوره بیا آباد شوی د خلکو اولاد او بچیو نسیم پکې شوي بیا هم هغه کورونه آباد و خلک پکې اوسېدل دی چې 100 کاله پس را جمدې شو الله دې تپوس کوي کم لبسته هلکه څونه سات دې خوب وکړه څونه سات دی ورته وی لبستو یوما او بعد یوم وی صاحب یا به یو ورځ یا نیمه ورځ ځکه چې الله ته سیستا نو دا سار د نور خطو ټیمو او چې واپس جم دی کېده نو د مازدیګر د نور د پریواته ټیمو نو دی خیال و چې یا خدا سار ما نه سوتې ده او اوس مازدیګر را جم دی شوم او یا دا خیال و چې کېدی شي شپه پکې شواروز پکې منځ کې تېر شوي لبستو یوما او بعد یوم صاحب یا یو شواروز ورځ یا نیمه ورځ الله ورته فرمایي قال بل لبست 100 عام 100 کاله دلته مړ پروت وي 100 کاله پس مې را جم دی الله ورته اوس ښیي خطا وی چې دا ښار به خدای څنګه را جم دی کوي او دا سړي به څنګه را جم دی کېږي نو اوس ګوره دې ښار ته دې ګوره وانظر الى حمارک دې ښار ته دې وانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه قرآن کې الله فرمایي وی 100 کاله ستا په هغه خوراک په هغه انځر هم تېر شوي دي او 100 کاله ستا د انګورو په هغه شربت هم تېر شوي دي نو 100 کاله کې دا بچ پاتې کېږي نه ورته وګوره چې وی کتل هغه شربت د انګورو هم اقصې محفوظ تازه پروتو او انځر هم اقصې تازه پراتو ښه اوس وی وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما وی ګوره اوس دې خر ته دی چې دې ته موږ څنګه غوښه اچو د خره غاډو کې را یوځای شو غوښه او رګونه او پټې او پلې او سرمن راله و پورې پیوت شو واپس د خر جوړ شو او بیا اوړقېد نه ودرېد او چغې یې وواله خر خو چغه وایي خپله که نه هغه خپله چغې یې وواله بس وی او الله دا نه چې شک و خدایا ما خدا مخکې نه منله اوس مې پوره د زړه هغه د سترګو د لیدو هغه یقین مخکې د زړه د لیدو یقین اوس مې د سترګو د لیدو هغه یقین راغی په خپل خر سور شو چې په دې کلي کې وګورم هغه خپل زوړ کور چې د زما شته کې نشته زوی ته پاتې و چې زوی به مې څنګه وي ابه مړ کړي وي ابه وخت نستر که جمدې به ښځه به مې وي که به نه چې راغې خپل کور ته و دروازې لره ورسېد په هغه خپل زوړ اندازه دروازې وډبوله یو بوډۍ ښځه وه پکې په سترګو ړنده او په خپو معذوره وه وی څوکې وی ترورې دا زمونږ کور دی خپل کور ته وي ته څوک یې دا ستا کور نه دی وی دا زما کور دی وي ستا څه نوم دی وي زما عزیر او ته په جا شوه عزیر کوم دی دا عزیر نوم دی راته 100 کاله سره پاسه 100 کاله پس واغېشته خو ډېر خالق و بخت نصر ظالم ځان سره بوتلی دی او تر ننه پورې پته نه لګېدل وی نه زه هغه عزیر یم او خپله قصه یې ورته کړې ده چې دقسې زه الله مړ کړی وم او 100 کاله پس رب العالمین واپس را جمدې کړم ښځه رده وینځه وه کم وخت چې د عزیر علیه السلام باندې په دې وطن حملو شوه نو هغه وخت کې د 20 کالو وه او دې وخت کې هغه ښځه د 20 کالو ده او عزیر علیه السلام خو مغسې د خپل ځوانۍ کې وی ښه نو یو خبره درته کوم عزیر خو چې بس څه سوال کو الله به سوال قبلو نو که ته هغه نو ستا به الله سوال قبلی زما را سترګې ړندې چې ما خدای پاک واپس جوړوي او خپې مې شلې دي چې ما واپس الله ټیک کړي نو دعا یې وکړه او په مخ یې وله لاس راښکه ښځه واپس په سترګو جوړه شوه او په خپو یې وله دم واچو واپس برابر شو وی یاره یو نښه خو معلومه شوه زه چې ځو چې زمونږ کوم د بیت المقدس جومات ته چې هغې له دې بوځم ښځه ورسره شوه جومات ته یې راوست قوم ته وی دا عزیر دی وی د الله پیغمبر یم عزیر علیه السلام الله پیغمبري را کړې ده هم چېرته مني چې 100 کاله هغه وخت کې د څونه عمر و اوس د څونه عمر اوس خو تقریبا چې 1.5 کالو ته ستا عمر نږدې دی 6.5 کې تقریبا چلېږي او ښکار یې داسې لکه د 40 کالو هلک چې دا چېرته کېږي څوک چېرته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه
او زوی دغه وخت کې د 100 کالو دی، زوی د 100 کالو دی، او دی په خپل په شکل دا کال لکه دی چې 40 کالو چې نو قوم یې چته مني، قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه. وی بخت نصر چې حمله وکړه نو زمونږ تورات کتابونه ټول سوځولي دي، هغه کتابونه تورات ټول سوځولي، او مونږ ته دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي چې عزیر کم الکې بوتلې هغه ته تورات یاد دی، دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي. نو که ته واقعي هغه عزیر یې نو تا ته به تورات یاد وي، مونږ ته د تورات تلاوت وکړه. د وی بلکل راته یاد دی. نو د اول نه اخره پورې تورات یې د یادونه ورته ور بیا هغه زوی را پاسوي ما ته خپلې مور یو نښه ښولې ده چې ستا د پلار په دې اولي باندې یو تور داغ دی، د هغه نښه ګورم. نښه یې ورته وکتله نو په هغه اولي باندې هغه تور داغ و، د هغې نه پس د هغې یقین راغی. نو چې یقین یې راغی نو سموده خو قوم ټیکو، د الله عبادت به یې کو او عزیر علیه السلام یې د الله پیغمبر ګڼه. خو سموده پس بیا خدای پاک ګمراهان کړل، وی دا عزیر خو د الله زوی دی. عزیر قالت اقتل یهود عزیر ابن الله، دا یهودیانو کې اوس هم یو ډله شته. وی دا خو د الله زوی دی، سموده ځان سره غیب کړی و، پټ کړی و، تورات یې وله ورکه او واپس یې راولېږه. دا ظالمان. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ یو ځل سوال وکړ، وی 3 تپوسه دنه کوم، د دې جواب را لناک. و یو تپوس دنه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبرم جم دی منډې وی، او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی غم جم دی منډې وی، او بیا دا سړی د دې قبر نه بار روزي او بیا هم جم دی بی، بیا هم جم دی، دا راته وایي دا څوک دی. او دویم تپوس دنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدی دی، او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني. او دریم راته ده ووایه چې 2 ورونه دي، یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغوښته، دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دی، او نبی علیہ السلام ته دعا کړې چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وښیي. ابن عباس عیسائی بادشاہ خط را لېږلی دی او دا تپوسونه کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه له جواب ورکړ، وی چې دا کم قبر دی یادی چې قبر هم جم دی، او چې کم سړی پکې خښ دی هغه هم جم دی، قبر هم منډې وي، دی ورسره منډې وي. وی دا یونس علیه السلام او هغه کب دی، دا کب دا ګیړه الله د یونس علیه السلام دپاره قبر کړی دی پکې پروت. نو قبر هغه کب هغه هم منډې وي جم دی، او یونس علیه السلام په خېټه کې پروت دی، په قبر کې هغه هم جم دی ورسره منډې وي. او بیا دا سړی د قبر نه روځي، یونس علیه السلام د کب د ګیډې نه راووت او بیا هم جم دی. وی هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې پې نور راښکاره نه شي. وی دا د بحر قلزم چې کوم وخت کې موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته، الله ورته وایي چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لاندې کړم، وی دا کونټی د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي. نو الله پکې اوبه لارې پیدا کړې، او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو، هوا یې پکې بوتله چې دا اوچه شي چې د موسی علیه السلام لښکر پکې تیر شي. نو هغه د بحر قلزم مینځ چې موسی علیه السلام او د هغې لښکر پکې تیر شو، دغه ځمکه ده. په دقه یو ورځ یې نور ولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کړه تر قیامته پورې بیا به نور نه ویني. او دریم سوال چې تا وکړه چې 2 ورونه دي، یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. وی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی. عزیر علیه السلام ورور برغونی پیدا یو ځای پیدا، او اتفاق دو چې دواړه په یو ورځ مړه دي، یو ورځ پیدا دي د مور نه، یو ورځ مړه دي، او یو ته 100 کاله مشر دی، نو دې ته 100 کاله کشر شو کنه، ځکه 100 کاله خو د مرګ حالت تیر شو، خو پکې نه حسابېږي. نو عزیر علیه السلام ته 100 کاله کشر دی او غرور ته 100 کاله مشر دی. زمارونو دا الله پاک حضرت عزیر علیہ السلام ته په خپلو سترګو وښوله چې واپس جمدي کېدل ثابت دشته. الله په دې قادر دی چې انسان مړ کې واپس یې را جمدي. او کته وی دا خو عقل نه مني،
نو عقل څه شی دی؟ عقل سره خو که شریعت او د اسلام او د ایمان رڼا وي خو عقل دی، او که عقل سره د شریعت او د ایمان رڼا نی نو عقل سوټه د سوټه څه شی دی؟ او چې د مور نه سنگ پیدا شي که په نهمه میاشت پیدا شي او که په اتمه او که په لسمه، لازم نه ده چې په نهمه میاشت تېر ماشوم پیدا شي. څوک د خپلې نیټې د مخکې پیدا شي او څوک د نیټې نه پس پیدا شي، کومه هغه مخصوص نیټه ده، یعنې په مونږ کې مشهوره نیټه، نور خو الله تعالی نیټه مقرر کړې ده، په هغه نیټه پیدا کېږي. یعنې نهه میاشتې عام د عرف مطابق نیټه ده، څوک د هغې نه مخکې پیدا او څوک وروستو. نو که څوک د هغې نه مخکې پیدا شي هم وجاړي او زر متیازې وکړي، او که څوک د نهو میاشتو نه پس په لسمه میاشت پیدا شي په نهه نیم نو بیا هم جاړي او متیازې کوي. عقل خدا وایي چې دا نهه میاشتې عامه نیټه ده، نو چې دې د نهو میاشتو نه مخکې په اته نیمې میاشتې یا په اته میاشتې کې پیدا شو نو دې لا نه جاړي متیازې نه کوي چې نهو میاشتو ته ورسېږي له دې وجاړي متیازې شو. او چې په نهه نیمې چې نهه پې وړی د مور ګېډه کې نو دا په مور په ګېډه کې متیازې ولې نه کوي او جاړي ولې نه؟ نیل ته ګرمي کېږي او نیل ته یخني کېږي. که د مور نه انسان پیدا شي او بیا په دقسې انداز په یو کوپڼی کې او په اوبو کې دننه بند شي، دې جمدې پاتې کېدی شي 15 منټ هم جمدې نه شي پاتې کېدی. یو سړي نه چا تپوس وکړو عیسی علیه السلام وایي په اسمان کې، وایي په اسمان کې د اودسماتي وغیره څه انتظام دی؟ وایي اسمان داسې ځای چې هلته سړی اودس نه ماتوي، نه لاړې توکي، نه پوزه توکل پکې شته او نه پکې ورکوټې او لې اودسماتې شته. نو وایي دې چې په اسمان کې د دې څیزونو انتظام نشته، نو عیسی علیه السلام هلته اودسماتي سره څه کوي؟ سړی ورته په جواب کې وایي وی تا د مور په ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی نهه میاشتې. نو وی هلته کې د اودسماتي ستاسې انتظام وی الله براله انتظام کړی که نه؟ وی د قبیس بچی تاله دغه انتظام کولی چې هغه له هلته انتظام نشي کولی. نهه میاشتې ته د مور په ګېډه کې ستا خدای اودسماتي ته هېڅ ضرورت نه پېښی. دقه رنګې رب العالمین په دې قادر چې څوک په اسمان کې یا په جنتونو کې او دسماتی تا قنب او لاړو توکلو ته به هیڅ قسمه ضرورت نه راځي. او الله په دنیا کې داسې څیزونه درته ښولي دي، داسې حیوانات په دنیا کې شته چې هغه سر نه ورکوټې بول نه کوي، داسې پکې شته چې هغه لوی بول نه کوي. دا الله موږ ته په دنیا کې ښودلي دي. داسې حیوانات پکې شته چې هغه بچي دا ګی په شکل کې راوړي، او داسې پکې شته لکه عام د انسان په شکل کې اولاد ته پیدا کېږي. دا خدا الله لوی قدرت ته او لوی نشانه دی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اور الله قدرت ترون عقل بد الله په قدرتونو کې نه جنګوي. وی د مور په ګېډه کې د غوا په ګېډه کې پیدا او سوټیم دی پکې او وینم ده. دا درې واړه د یو څیز نه جوړېږي، د خوراک او د غیا نه. غیا چې وخوري نو اومتې وینه جوړه شي، تک کسره وینه، اومتې غولاندې ته تک سپین پی لاړ شي، او اومتې سوټې جوړې شي. نو په یو خېټه کې دا درې څیزونه پراته دي، په یو خېټه کې، او د یو خوراک نه جوړ دی او الله ولا متضاد رنګونه ورکړي دي. که دا پی خړ بخن وي نو چا به وایي چې دا پکې د سوټې هغه رنګ جوړ لږ غوندې راغلی، یا که د پیو کې لږ نسواري غوندې وي او سوروالی وي چا به وایي دا پکې د وینې هغه رنګ راغلی دی. د وینې جدا تک سور رنګ، د پیو جدا تک سپین رنګ، او د سوټې جدا رنګ او څخه بوی کوي. او په یو فرج کې چې سړی پیو سره لږ غوندې خټکې کېږي په پیو کې هغه بوی راځي که نه راځي؟ عجیبه خبره دا ده چې غولان د دې ولشله نه پکې د وینې رنګ شته او نه پکې د سوټې بوی شته، او ټول په دا یو وجود کې دننه پراته دي. ولکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونکم من بین فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. الله وی زما په قدرت سوچو کې ګوره څاروونه عبرت واله. د څاروي په ګېډه کې ما غیا ورواچوله او د هغې غیا نه مې خشته ښکلې سپین پی او وینه جوړه کړله، سوټې پکې لا مینځ کې دي او پیره دواړو په دا مینځ کې دي مزېدار خشته اعلی، نه پکې د سوټې بوی او رنګ شته او نه پکې د پیو رنګ شته. عقل به چرتم نه چلی دا الله تعالی په قدرتونو کې. اوس دنیا کې چې دا کم ډېر څیزونه پیدا کېږي د انسان عقل پکې کار نه کوي. موبایل کې دلته خبرې کې چې وایي هلو نو په امریکا کې وایي هلو، عقل دا مني؟ چرېم نه مني. دو نظر څنګه دا خبره ورسېدله؟ په امریکا کې به خبرې کوي، دلته به په کیمره باندې تصویر ښکاري،
په کمپیوټر کې داسې نظام شته او دلته به خبرې کوي په امریکا کې یو بل ته به ښکاري دا عقل مني یو جز د څومره لوی شی دی او په هغه جز کې 300 سورلی ناست دي تېر ځل چې د تلم عمرې له هغې کې 500 سورلی وي دا غټ جز و غټ 500 سورلی 500 سورلی هرې سورلی سره من یو نیم من سامان او دا جز څونه درونی او دا په هوا کې وخیږي او په خپل کم ځای کې ورته خولي په هوا کې زه په لاره خو چې روانې نو تا ته پته په 400 راتاو شم او په رزلو راتاو شم په سړک روانې او نښې درته لګېدلې دي نو په دې هوا کې دې څنګه روان دي خپل مقصد ته رسي او په هغه خپل ځای کې کوزېږي نو دنیا کې دا څیزونه الله انسان له ورکړل د انسان د عقل نه الله دا څیزونه پیدا کړل چې د عام انسانانو عقلونه یې نه مني نو الله په دې قادر نه چې داسې کار وکړي چې زمونږ د عقل یې نه مني که د مور په ګېډه کې دې بچي ته څوک په دا پرده کې دننه پټ ووایي چې ته به پیدا کېږې او د پیدایښت نه پس یو لویه دنیا ده او دریابونه دي او غرونه دي او اونې دي او ګرمي ده او یخني ده او متیازې دي او منډې دي او ترړې دي دا ماشوم به ومني هغه وایي دنیا خدا ده چې راځه پکې پروت یم ابر دنیا کم ځای مني د هغه د عقل نه خلاف خو چې د مور د ګېډې نه راوځي نو بیا مني یو عالم نه چا تپوس وکړ وایي د آخرت ژوند څونه دی اوره د عقل نه بار خبرې وی د آخرت ژوند به څونه وی د آخرت ژوند وی که دا ټوله ځمکه تر اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډکه شي دا ځمکه تر اسمانه پورې شړشم دانې څونه دانې به پکې راځي وایه که نه د شمېر نه زیات یې چاته پته لګي او بیا لومبي اسمان هم د دونه دانو نه ډک شي او دویمم او درېمم اوه واړه اسمانونه او دا ځمکه د شړشم د دانو نه ډکې شي او یو مرغۍ پې مقرر شي او هغه مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري وی دا دانې به ختم شي خو د آخرت ژوند به ختم نه شي دا ټول د عقل نه بار خبرې د قبر عذاب ګوره قرآن شریف کې په دې لومبي صورت کې مونږ چې وایو الف میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نو اغي الذين يؤمنون متقي اغا انسان دي چې اغا به بعضې څیزونه د هغه عقل او سترګې او غوږونه نینې او مني به خدای مونږ لیدلې نه دی مونږ به منو د قبر عذاب زمونږ عقل کې نه راځي مونږ به منو د قبر نه واپس جمدي کېدل زمونږ عقل کې نه راځي مونږ به منو فرشتې مونږ لیدلې نه دي او نه لیدې شو دا به مونږ منو د قیامت ورځ به مونږ منو پولیس ورات به منو دوزخ او جنت به منو زمونږ عقل کې دونه طاقت نشته چې دا ټول اوس ومني عقل هم راکوټې دی کوتا دی دغه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل رب العالمین ته وی ربې اریني کیف څنګه تحیي الموتى ما ته وښایه چې ته دا مړي څنګه ژوندي کړي الله ورته فرمایي اولم تؤمن ولې ستا یقین نشته په دې قال بلا ولكن ليطمئن قلبي وی الله یقین خو مې پشته چې سړي په دې یقین نی خو بیا به مسلمان نه خو د الله جلیل القدر پیغمبر خو دا سوال دې لپاره کوم چې د سترګو هغه لیدل ووینم د زړه هغه پوره یقین نورم محکم شي نورم مضبوط شي قوي شي الله ورته فرمایي فخذ 4 من الطير څلور مارغان راواخله او فصرهن الی ځان سره بلد څلور مارغان نو څلور مارغان یې راواغېستل یو طاووس او یو چرګوړی یو قارغه او یو کمتره دا څلور مارغان وی ځان سره بلد که ځان سره ښه بلد کړ وی اوس یې مړه که ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ستا په دې علاقه کې چې څومره غرونه دي په دې غر باندې قیمه که سرونه ځان سره ونیسي او لږه لږه غوښه په دا یو غر د پاسه کېده تقسیم یې کړه حضرت ابراهیم علیه السلام څلور واړه مارغان حلال کړل سرونه یې ځان سره کېښودل او دا باقي غوښې چې څومره دي ټولې میده کړې ټوټې ټوټې یې کړه یو ځای وزرې او څرمنې او خپې او کولمې هر څه یې میده کړل او بیا لږه لږه قیمه راواغېسته په دغه علاقه کې چې څومره غرونه دي په هغه غرونو باندې یې خوره کړله الله ورته فرمایي ثم ادعوهن یأتینک سعیا ځکه نو اوس ورته اواز وکړه دا ټول به درته په منډه راځي سرونه یې ځان سره نیولي او اواز به یې کو ای د چرګ غوښې د خپل سر نه راشي
اے د تاوز غوخو دې سر لراش، اے د کمترې غوخو دې سر لراش، اے د کارغه غوخو دې سر لراشه. نو د هغه قیمونه به هغه خپل ایسره جدا کېدله د بڼې او د وینې او د سرمن، حالانکه یو ځای ټکولو او خپل عیسی هغه خپل پوټې جز به راته د سر پورې پیوست کېده. څلور واړه مارغان واپس جوړ شو، واپس پکې ساه راغله او واپس یې الوتل او منډې ترړې جوړ کړلې. زمارونه الله په دې قادر. نو زمونږ په عقایدو کې یو عقیده سره والبعث بعد الموت، آمنت بالله آمنت بالبعث بعد الموت. خدای په دین زما ایمان دی چې د مرګ واپس به ته واپس جمدي کول کې. کله چا په دې کې شکی چې دا به څنګه جمدي کېږي او دا خو ګران کار دی. هیرو دا لومبي پیدا کول اسې د عقل په موجب الله ته خو ورسه آسان دي. لومبي ګران دي که وروسته ګران دي؟ لومبي ګران دي چې دا نشنه یو شی شته ته راولي. وروسته خو بیا د شکل الله سره شته، یو اډوکي شته، صرف هغه غوښه او جامه ورته اغوستل پکار. الله وایي وهو اهون علیه. هم د عقل په موجب خو بیا دوباره جمدي کول څه ګران کار نه، دا خو آسان کار. زمارونو هغه ذات چې د یو مور نه 12 بچي پیدا کړي، د یو مور نه په دې خښتو دې بټای کې چې تاسو ګورئ په کم قالب باندې چې خښته جوړېږي نو هغه خښت یو شانې کې فرق پکې وي، یو شانې یو قالب نه پیدا. د یو مور نه 11 بچي پیدا دي، هر یو د بل نه جدا شکل لري. څوک الګ دی او څوک جنۍ ده، څوک خشته دی او څوک بد شکله دی، څوک لوړ دی او څوک چیت دی، څوک هوښیار دی او څوک قمقل دی، څوک نرم دی او څوک کلک دی، د چا خوی ښه دی او د چا خوی خراب دی. نو الله سره دومره شکلونه چې د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې، د اوس نه واله تر قیامته پورې د شکلونو بازار الله سره ختم نشو. هر چاله جدا جدا شکل ورکړي او د انسان عقل پکې حیران شي. داسې نه چې د یو د 3 سپیمې او د بل 2 دي، د یو 3 سترګې او د بل 2 سترګې دي، د یو 4 غوږې او د بل 3 او د یو 15 او د بل 2 دي، د یو غاښونه 2 دي او د بل 10 او د بل 4 دي او د بل 15 دي. نه سترګې د ټولو 2، غوږونه د ټولو 2، سپیمې د ټولو 2، خوله د ټولو یو او د ټولو د ارس د سترګې او سپوز او د خوله په مخ کې او بیا هم د یو بل نه فرق لري. دا الله کم قدرت. الله فرمایي قرآن شریف کې وی دی ښکلي اسمان ته وګوره، بغیر د ستنو نه مې جوړ کړی دی او څومره ښکلي چت مې وله ورکړی دی، او د ستورو ته وګوره او د سپومې ته وګوره او د انور ته وګوره او د انور د رڼا ته وګوره، د ستورو د برېښنا ته وګوره. داسې ستوري پکې شته چې د دنیا په 1000 چنده او 100,000 چنده غټ دي د دې ځمکې نه. دی دریابونو دی اوبو ته وګوره، د دې ځمکې نه الله راوباسي، دی وریځ ته وګوره او دی باران ته وګوره. ښه ګرمي به او الله به هوا راولي، باران به تې وکړي. بل مخکنی شپې ته وګوره او بېګانۍ شپې ته وګوره. د انسان عقل دا مني؟ چرېم نه مني. د ورځې ګرمۍ ته وګوره او د شپې اړ ته وګوره، په اړ کې د شپې دی موسم ته وګوره. هغه الله چې د اتی په وجود کې کومه کارخانه لګولې ده، د ماشي په وجود کې د هغې نه مضبوطه کارخانه لګولې ده. ځکه اتی پر نشي والی او ماشي لا پرم وایي، یو شی پکې زیات شو. اتی کې د پر طاقت نشته، په ماشي کې د پر. او که ته وایې چې اتی خو خړتم لري او اوبه پرې راکاږي، نو د ماشي خړتم به دې نه لیدل. ماشي خو چې خړتم خښ کي نو د کم دی نه. اتی په هغه خپل خړتم په ځمکه کې سوري نه شي ایستی، او ماشي په هغه خپل خړتم د انسان په سربند کې هم سوري وباسي. سمه برمه ده ورسره. دا د الله نظام شو که نه شو؟ اتی پر نشي والی ماشي والی چې خړتم د دواړو شته. د اتی د خړتم نه د ماشي خړتم مضبوط تر انسان د وجود نه پې هغه وینه راکاږي. او دا سریندره ته بیا غږی، دا یې سریندره ته غږی چې هغه ځای نه بدله اشاره درکړي چې درالم ټینګ شرات. دومره لوی بادشاه ذات دغه ماشه خوراک کوي لکه ته چې څنګه خوراک کوي، دغه ماشه او دس ماتې لري لکه څنګه چې ته لرې، د هغه پوستا په وجود کې چې څنګه کلمې دي، څنګه زړه دی او څنګه اینه ده او څنګه پړپوس دی، دقه د ماشي او د مچ په وجود کې مشته. نو کوم رب چې په دې قادر دی چې د اوښ او د اتی د وجود
سامان د ماشي او د مچ په وجود کې کېدی هغه رب په دې قادر نه یې تا واپس جمع دی کی الله څومره د لوی قدرت او طاقت مالک دی انسان څونه رکوټه شی دی او الله فرمایي وی دا اتیان او دوخان می تا ته تابع کړی دی دا ستا تابع دی رکوټه شی دی انسان څه شی دی پاتیان لوبې کوي په وخان لوبې کوي یو زمری چې کم وخت کې زمری لنګېدله نو هغه خپل بچی چې پیدا شو بچی ته بچی او نصیحت ته کوم وی هر چا سره پنجه خو ګور انسان سره نه پنجه مور انسان وی یو ګور انسان سره لانجې نه کې انسان بدر کې پړې واچیو غړۍ بده نو چې دې څنګه لګ د خوراک شو د مور هغه نصیحت په یادو د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی نو اتی اولیدتی نو دا ګمان یو چې دا به انساني ځکه ډېر لوی بلا ده چې مور ته یارولې بیا وایي چې دا خو آسان شی دی اوس په یو ټوپ وامه پر پنجو به وامل به کم ورغه اتی ته وایي اتی ادنوم خو نه ورته ته انسان وته وی نه یرا انسان لپاره غره ورنه چې اتی وته وایي وی ولی وی ګوره د ما څونه غټ وجود دی او په ما د پاسه کینه نخری را باندې کوي کلم یو خواز غلی او کلم بل خواز غلی او په دې خلطم کې را لپړې واچي وی ها نو اوخی ولی وی دا به انسانی چې ورغی اوخلا وی ته انسانی وی دا لوی شی دا بین وی پام کوي انسان لګوري په ګوتو ورنشي وی ولی وی ما ته وګوره وی دا ما په دا پوزه کې سوریو کی او پړې راکې واچي او کلم یو خورا کوي او کلم بل خورا کوي خاري ولی یاره دا چې غړې مضبوطه او باسي دا جوړ انسان دی ورغه وی ته انسانی بیخ دی وزره انسان ته پوزونه کې ګوري وی ټول هدرا باندې کار کوي کې خوخي خوراک راکې او کې خوخي خوراک نه راکې خدای دې انسان مسعود یو ترکان لګیا دی او ارو سره دورې بل کوي وی هغه چې ارو سره دغه انسان دا زمریړه کې یو خو دا خو د ما یوې سپېړې دا خو داغه مخکې تینه او داغه اوخ نه او داغه سندان او داغه خر نه خورا کوټه شیره خو یو لته مور کو سانټه به پیو غردو کراغه دې ترکان ته وی وی ته انسان یو ځین انسان وی خزم مورستانه يرولې مچدان انسان نه ساته را دي خواشه چې اوس معلومه کو ناغه ترکان چې کم وخت هغه لرګي ریبنو کړي خیالي دې لرګي په اثر کې شپې ته غونډې ورکی پانا وته وی کنه پانا ولا ورکی چې دا عرب کې نخلینا نو دی وته وی ترکان وی اوس به برابر کم در پابسم ګورو بوسه وی را پاسه کنه ورګه چې لرګي خورې بم کنه دې لرګي نه پارک شم دې لرګي ری به وته شابه زره ری بکنه یره یو امداد رسول الله کو کړي زندي راشه ترکان وی وی څنګه وی دې کې دا لاس ورکا په دې دا چې کم ځای مار او دلې نو دا لک زور بوشي نو دا لرګي بل کولو شي زر زر بوري بلی شي نو چې زره وري به منو بیا برا پاسو کبډي به شروع نو زمري خپل لاس راواغښتاو هغه چې کم لرګي ری بل په دامیاس کې پکې لاس ورو منډه هغه وته در پانه وستا چې پانه وستا نو لرګي خو یو ځای شي کنه چې یو ځای شو په دا پنجه ولګي راکړه چې پنجه ولګي راکړو شابه ری بکنه اوس پر سره وي پېچو چوکې ته ګوتې کړو ترخص ته لا بیا ګوتا کړه جوز دې برابر کوم هغه ټوپونه وي اوس لاس په پنجه خو په لرګي کې نه خته ده که پنجه لدورو کې خلاص شلېږي پنجه شلېږي هغه کې د پانه سره لاس ولا ګیر کړی دی او د چوکانې ولې دا کله دا یو طرف یو کله دا بل طرف غولې ته وېستل غول اورېګوي او پرې دې مې کنه وي صبر وکړه دا ری پرې کېدل او د سولي غزار او د ترخص غزار خو پکې لا پاتې دي رونو داوله دا څه چل دی خو د وجود نه راکوټه دي اتی قابو کوي زمری قابو کوي عقل الله ور کړی دی پوی الله ور کړی دغه مازغه چې ستا په اثر کې دي ته چې په قربانۍ کې می حلال کې او سندالال کې هم دغه مازغه پکې وي کې پکې نه لیکن هغه مازغه کې الله عقل نه پیدا کړی ستا په مازغه کې عقل پیدا کړی یعنی که خر له عقل ور کړی تا په بار چولې هر وخت به ته مخره تاسو کې اخواشه جګړه به سره کولې کچرته سندالا او اخلا او اتلا الله عقل ور کړی کار بری پکړو چرېمنه الله قدرت به معنی ګوري ښا وی الله پس په جند لیکيږي په قدرتونو په جند لیکيږي نو د خپل نور ته ګورا سپومې ستوري اسمان او زمکه ته دی او بو ته ګورا او د هوا ته ګورا او د الله د تقسیم ته وګورا دینه به ته معلومه کې د یو ډیر لوی قدرت او طاقت مالک شته چې زه د مور په ګډه کې ماشوم پیدا کړم او د سنې پیدا کړم او خوراک یې را لسره کاو
او بیا چې پیدا شو څومره ښکلې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ښکلې شکل کې پیدا کړم زما وروڼو دا الله په دې قادر دی چې موږ د قبرونو نه واپس را جمدي کړي او ځان ته هم د حساب کتاب دپاره ودرئ داسې ده که نه نو دا زموږ د عقیدې خبره ده